دوستانو د خرج ولم يعود قانون خو ختم شوی دی، یعنی کم سړی چې په چوټۍ باندې لاړ شي او کدی په بل ویزه باندې راځي نو راتلی شي، قانون ختم شوی دی. خو د دې باوجود چې کم خلک په نوې ویزه باندې راځي هغه بلیک لیست کیږي. وجه څه ده؟ ویډیو به راسره ټوله ګورئ، ویډیو به لایک کوئ هم او د ملګرو سره به خامخا ویډیو شیر کوئ چې کم خلکو ته پته نه وي چې هغو ته پته ولګي. ویډیو لازمي لایک کوئ، مړه دا خو فری لایک کیږي. ښه ګورئ ملګرو، د سعودي عرب د قانون مطابق د خرج ولم يعود یعنی د ایگزیټ ری انټری د لپاره چې کم قانون یعنی کم سړی چې په چوټۍ باندې مخکې لاړو 3 کاله پابندي وپی، بیا دا قانون ختم شو. بیا په دې کې خلکو د قانون خلاف ورزیانې دا شروع چې دې ځای نه به لاړه او دغه کانټریکټ به باقي او دغه اقامه به باقي او هغه بیا چوټي به چې ختم شو بل ویزه ته به اپلای وکړه، بل ویزه باندې به راتللو. دې سره د کمپنۍ د مختلف کمپنیانو په زرګونو ریالونو د هغو نقصانات شوي وو. هغه څه چل وکړو چې هغه دا خبره متعلقه ادارو ته وړاندې کړه. نو اوس څه چل وشو چې کوم خلک اوس په نوو ویزو باندې راځي نو هغه دا وایي چې یاره عمر به یا نور ملګرو ته ریکویسټ کوي چې یاره موږ دا بلیک لیست کېږو. ولې؟ ګورئ ملګرو، کم کس چې د سعودي عرب نه لاړو په چوټۍ باندې او دغه کانټریکټ باقي وو نو د سعودي عرب ته به کدی په بل ویزه ته اپلای وکړه. فار ایگزامپل که ویزه د وم لګېده نو دی چې په بل ویزه باندې راځو نو یا به د هغه ایرپورټ نه واپس کوي د پاکستان ایرپورټ نه، او که انټری ورته میلاو شو سعودي عرب ته راتلو دلته به د ایرپورټ نه واپس دی بلیک لیست کېږي. او بیا چې دی کله دویمه ویزه ته اپلای وکړه نو هلته به د ویزه دویمه ویزه به نه لګي، ځکه چې د چوټي چېرته ایکسپایر شوی یا اقامه ایکسپایر شوی یا کانټریکټ یې باقي و یعنی آوټ اف کنټري. نو د دې وجې نه ملګرو په دې باندې به زه په تفصیل سره بل ویډیو جوړم کوم، خو دا راته مختصر وایم چې که تاسو خواهش لرئ چې یاره د یو کمپنۍ نه لاړ شئ بیا په بله ویزه باندې راځئ نو کوشش کوئ چې ستاسو کانټریکټ هم ټرمینیټ وي، چې ستاسو کانټریکټ هم ختمي، ستاسو چوټي هم ختمه شوي او ورسره په هغه دوران کې ستاسو اقامه هم ختمه شوي. چې دا 3 شیزونه وي نو انشاءالله که بیا تاسو راځئ نو بلیک لیست کېږئ به نه، بیا به څه مسلې نه جوړېږي. نو دې خبرو خیال وساتئ. باقي په تفصیل سره انشاءالله بله ویډیو پرې جوړو، بیا یې لازمي وګورئ. تھینک یو.